أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا أو مصليا أما بعد مشتت بكان ویلی ول دا مولوی صاحب تعارف شروع د مولوی صاحب د تصوف او سلسله ولړی شروع نو یو څه بیان وکړی او بیا میسج ویډیو کلیپ پر مابین سکاټ شوی و نو دا لږ مختصر ځای پاتې دا تعریف په لاو کو د تعالی توفیق راکړي موږ تاسو ټول مولوی صاحب دا شنه چې یوازې په علم درس او تدریس غاړه ایستلې بلکې د تصوف پر میدان هم چټک او اوچت ګامونه اخیستي دي چې په طریقه نقشبندیه شریفه کې سبق ته الحمدلله هغه عرفي جلدک هغه سب څخه اخیستي دي او په طریقه شاذلیه او طریقه سهروردیه کې د سید نور شاه زمان شاذلی نقشبندي سروردي څخه موزون دي او په څلور واړه طریقو کې د حجت الاولیاء مولانا اعظم مولانا محمد عبید الله نهری کاریزی جان فدایی نقیبی علی سلطان مولانا زاده دامت برکاتهم العالیه موزون دي او اوس مهال هم په طریقه قادریه عالیه کې د مولانا محمد آدم اخونزاده عرفي حاجرانی هغه مبارک څخه د تصوف منازل پر مخ وړي او لا روان دي اثار او تصانیف د مولوی صاحب مولوی صاحب درس او تدریس او تصوف او ترڅنګ د لیکوالي او تصانیف او ذوق او شوق هم د لاس نه دی ورکړي ګڼ شمېر تالیفات آثار یې تر اوس مهاله 2023 پورې لیکلي او موږ ته پرېښي دي چې دا به د ده لپاره هم بقیات او صالحات ګڼل کېږي د نورو او نوی کارونو په هیله یو ورته چې په راتلونکي کې به هم قلم سیاهي نشي خالي قلم دیتان او دغه شي ګړندی وي امين یو څو تالیفات په لاندې ډول دي احسن او شمایل چې خپل نبی داسې وپیژني لیکل چې دی همدغه کتاب چې تاسو په لاسونو کې وجود لري دویم احسن السنن پښتو ژبه لري دغه پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سنت باندې لیکل شوی اثر دی چې سنن الاثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند زیات کړه وړي په راوړي او یو ځای کړی دي احسن الدروس پښتو شرح د تصریح دغه اثر یې د یو مشکل پیچته کتاب تصریح شرح د پښتو ژبه لري او د درس او سبقانو طریقه ورته خپل کړي چې په طریقه یې کتاب د زده کوونکي او د استاد دواړو د سهولت او اسانتي غوره طریقه سنجولې ده احسن الدروس پښتو شرح د چغمنی دغه اثر یې هم د پښتو ژبه لري دغه شرح یې هم په ډیره اسانه او مروجه پښتو لیکلې ده دغه ګران او مشکل کتاب چغمنی وضاحت او څرګندونه یې ډیره پکې کړې ده دغه کتاب یې هم د درسونو پر طریقه لیکلي دی پنځم احسن الدروس پښتو شرح نحومیر دغه کتاب یې د عربي ګرامر نحوی پښتو درس لري پښتو ژبه لري ډیر اسانه او روښانه طریقه سره دی احسن الدروس پښتو شرح د ارشاد صرف دغه کتاب یې هم د ارشاد پښتو دروس دی پښتو ژبه لري ډیر اسانه او روښانه طریقه سره دی اوم احسن الدروس شرح پښتو شرح التهذیب دغه کتاب یې هم د یو ګران او پیچته کتاب شرح التهذیب شرح ده چې په ډیر اسانه طریقه یې لیکلې ده پښتو ژبه لري اتم احسن القواعد په میراث د میراث مهم ګران کتاب سراجی د مشکل قوانینو او اصول پر هغه مشکل ځایونو پښتو ژبه سره اسانه او واضحه قاعده او خلاصه ده وما علينا الا البلاغ صدق الله العلي